الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. محترم مکرم مسلمانانو، سامعینو، اوریدونکو، دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معمول داو چاو بکل قرآن کریم را واغست، قرآن کریم بے خپل کر او اغی سر بے یوسو الفاظ وے عہد ربی ومنشور ربی، دا زما دا رب لوز او وعده دا دیکی من سر زمون دا رب لوزو ندی. ومنشور ربی، دا زما دا رب نظام، زما دا رب منشور او زما دا رب دستور او قانون دے. دا آغا یو معمولو او بیا بے تلاوت شروع کر. منگل پکار دا دی چخبل معمول داو گرزو چه زمان دا رب کتاب منگل راغلے دے نو زمان دا رب کتاب دا زمان سر زمان دا رب لوزونا اوادی دی او دا زمان دا رب دستور او منشور او قرآنو چه ما او تالے را کھڑو یو نظامو یو قائدہ و قانونو ما او تالے زمان رب را کھڑو. صحابہ کرام قرآن را غسطو قرآنی انداز کے نلالت دنیا پاغ تمام اطرافو دا صحابہ کرامو لہرون خوارشو دا غید آواز لہرون دا غید اداگانو لہرون او ہر طرف تا دا اسلام جنڈا ہی جنڈا شوا کہ دوری خلافت دا ابوبکر صدیق رازی کہ دوری خلافت دا عمر رازی کہ دوری خلافت دا عثمان رازی او کہ دوری خلافت دا ابوبکر دا حضرت علی رازی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین او کدا غی انفرادی زندگی دا کدا غی اجتماعی زندگی دا آغا انفرادی آغا اجتماعی زندگی دا غیو نمنوا او اغا معیارو ولی معیارو قرآن کریم دا یہودیت او دا نصرانیت بالمقابل دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بارکے ناشنا خطاب کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
دای خو وایي چې یهودو او د نصاراو په شان شي، لیکن د دې ایمان به اله منظوري چې هغه ایمان د صحابو د ایمان غوندې شي. دا اول معیار، دا اول قرآن کریم ابن ابی ته وایي، ابن سلول ته وایي، ابن ابی ابن سلول هغه ته وایي، چرته یهودو ته وایي، چرته مشرکینو ته وایي آمینو آمینو خو کما آمن الناس، ایمان راوړئ خو ایمان د صحابه غونتا معیارو، ایمان صحابه معیارو. ولې معیارو؟ ځکه معیارو آیو قرآن راغسته، آیو قرآن راغسته، قرآنی صحیح معنو کې راغسته، قرآنی د احادیثو د رسول الله ماشاء الله د احادیثو رڼا کې راغسته، قرآنی د ابوبکر صدیق په اطاعت د عمر او د عثمان او د علي اطاعت کې راغسته. د هغې د خلافت یو چرچوه سیاست اسلامیه هغه وګوره، یو دور دوره وه، یو دور دوره وه. د قرآن کریم الله الله درس انقلاب دے، انقلاب پدې راځي او د قرآن کریم په عمل باندې با انقلاب راځي. الله اکبر. مخکې ورځو کې یو ملا مې اورېده، خندام راله، خپام شو چې موږ داسې یو ناشنا دور ته کېناستو چې د خفافیشو دور دی. وایي چې یو د ګوټ مولا او یو مولا د میدان مولا. د ګوټ مولا خو یې سنني خبر، نو د میدان مولا چې دی نو هغه سره به یهود هم راځي، نصوارا به هم راځي، ښځې به هم راځي. او بیا نعوذ بالله په دې دوران کې پوهېږي نه نادانسته طور سره غریب نه څه د ګستاخۍ غونې کلمات وتلي. وایي پیغمبر 40 کاله په ګوټ کې کوټه کې ناست و، وی الله ورته وایي چې په کوټه کې په ناسته نه کي، پیغمبر باره کې داسې الفاظ پوهېږي نه غریبان چې موږ څوک. او بیا وایي پیغمبر سره چې دی نو وایي ښځې هم راغلې وې او ګوره ښځې راغلې، پیغمبر سره ښځې راغلې وې، خو مهربان خفه کېږه ما دا تا سره چې څنګه راځي او ته چې ورسره څنګه ځې داسې نه وې، لږ غونته وضاحت وکړه. صرف دا نه چې بس د قرآن نوم واخلې او نور چې کوم نه قرآن کریم کې کم آیاتونه دي، کم احکامات دي، هغه په عمل کړي. بارکیف دې کې نظم آکے میں چرته ضرورت محسوس کی انشاءاللہ داسې به ګنډلې اپریشن وکړم چې دنیا به یاد ساتي، چې تا ته بیا وښیم چې ستا راتلل څنګه دي او ستا تلل څنګه دي، او پیغمبر سره کم از کم د دې خپلو خرافاتو وهیاتو د وحدت الادیان د دې خپلې فحاشۍ عریانۍ دپاره پیغمبر مه بدناموئ. الی الله المشتکا، انا لله و انا الیه راجعون. بہر کیف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین معیارو ولی معیارو دا غی زندگی نمونہ ولی وا قرآن راغستے. خو یو قرآن دے، قرآن دا قرآن رنگ راغستل اللہ آسان کرد. ماشاءاللہ قرآن کریم شرط وئی ورد اللہ ترتیلا. قرآن کریم منگا پا دم دم لستل دے. قرآن چکل وئی نو دمی دمی سرے لگوایا، غور او فکر سرا. ماشاءاللہ چرد قرآن کریم اشنا انداز کے. قرآن کریم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون به. چه قرآن دا قرآن حق لستو سرا
اولول ایمان خو پیدا خلق راځي حق لستل څنګه دی غور سره فکر سره قرآن کریم وی افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دی په دې قرآن کې غور نه کړی چې دا ټول قرآن د یو بل تفسیر دی قرآن کریم آیت رب کریم متشابه ویلي دی یو بل تفسیر دی ہر آیات دبل آیات وضاحت دے توضیح دا تشریح دا اختلاف نشتا ہاں قرآن او احادیث کے ہم اختلاف نشتا غریبان چې د پشکال ګرمۍ والی نو که د هغې مازغه چېرته خراب شوي نو هغې غریبان اس بې سلیګیایي بخاري او مسلم کې تعارضات راوباسي تعارضات فکریه دا اصل کې د جهل خبرې قرآن ته د قرآن په نظر کتلې شوي دي چېرته رب کریم وایي قرآن غور سره او په کلاره لولې ولې لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ما تاسو لره دس یو عظیم کتاب درکړی دی فیه ذکرکم دې کې ستاسو تذکره ده دې کې ستاسو بیان دی دې کې ستاسو عزت دی دې کې ستاسو شرافت دی نو غور سره فکر سره دال ولې چرته رب کریم وایي فقصص القصص لعلهم يتفکرون دای ترا واقعات او قصص قرآنی بیان روان دي چې دی غور او فکر وکړي شرط رب کریم داوي وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون من دا تفصیل سره آیاتونه دا چې ذکر کوو دا دې چې دی غور او فکر وکړي چرته رب کریم وایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها دې قرآن کې غور او فکر نه دی کړی بلکې د دې په دې زړونو تالې لګېدلې دي د دې په دې زړونو تالې لګېدلې دي قرآن خود غور او فکر کتاب وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا من دا قرآن جدا را لګلې دي جدا مو کړه دي چې تی ولولم په دې خلکو لګ او د دې لګ مصلحت لستلو په بنا دامو لګ را نازل کړه دي لګ مو را نازل کړه دي چې تی لګ وای ولې چې غور او فکر وکي چرته قرآن کریم ناشنا انداز اختیاري ناشنا نهج اختیاري کتاب انزلناه الیک مبارک ما تعالی دا عظیم الشان کتاب درکړه دا عظیم کتاب لیدبروا آیاته چې دا خلق د دې آیاتونو کې غور او فکر وکړي سوچ وکړي سما عزتمندو قرآن راغله غور او فکر لده دستور لده هغه غور او فکر دله چراغله لري غور او فکر لا نو ما او تاب سکو ما او تاب تلاوت کو کنه کو ما تاسو ته وې ک تلاوت کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه خبر را واخلې
بیا د عبدالله ابن عباس، د عبدالله ابن مسعود، د صحابه کرامو د شپې او د ورځې تلاوت چې کله په دې انسان لږ د احادیثو رڼا کې داسې ګرځي نو صحابه حیران بشي. خو په هغه تفصیل نظم زه صرف دومره وایم د قرآن په موږ حق دی، خو دا حق صرف دا نه دی چې قرآن منم، دا حق صرف دا نه دی چې قرآن ما واغستو مدرسې له مې وقف په صوبه پکې تلاوت کوي. دا حق صرف دا نه دی چې زه قرآن راخلم او یو ورځ به ختم وکم او په ختم کې به مټیایي تقسیم کم او بیا به ختم شي، یا به تراو کې ختم وکم بیا به ختم شي. نا جی، قرآن دیل نو راغلی، قرآن کریم دیل نو راغلی چې مولیانو صرف ساختونو له وګرځو او مولیانو صرف تعویذونو له وګرځو. یاره جی بس ساخت دی، یاره جی بس تعویذ دی او آیات الشفا را جمع کا نج. الله الله قرآن دیلنو چې د قرآن انسان ترالی گلے کاغب پوچی دے ناتی تا محتاج دے، کاغب پولیسی دے ناتی تا محتاج دے، کاغذ سیاسی لیڈر دے، کاغذ ہر تنظیم دے، کاغذ ہری پاٹھائی دے، کاغذ خان ملک نواب عجز غلام فقیر ہر سوک چلے انسان دے چه انسان دے نو انسان چه انسان شو نو پا انسانیت کے اکمل البشر سید الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء محمد عربی آغا لوی ہستی آغا محتاج دا او قرآن کریم تا محتاج دا. قرآن کریم ورطا چرتوئی كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شرط ورتوي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محتاج دے قرآن تا شرط وتربي كريم وي ما تعالى دا قرآن در کڑدے لتنذر أم القرى ومن حولها. شرط ورتوي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. پیغمبر پاک 40 سالہ زندگی سلویخ کال زندگی تیرئی لیکن چترسو قرآن نو راغلے نو درس انقلاب چغد انقلاب اغی نو شروع کرے کہ سید الانبیاء نن قرآن تا محتاج دے نواوری زمان سیاسیان دا ملک پر رب کعبہ میں دی قسم ہوئی تاسم قرآن تا محتاج ہے. واد وزیر دا تعلیماتو چد کلا اسلام آباد کے را جمع شي وزیران را جمع شوی دی اسلام آباد کے خبری نیک خبر وزیران را جمع شوی دی وی خلق تمار او لڑم شرمخ درندہ دا گڑی شکل کے پیش کول پر وی تعلیمی نصاب کے مذہبی منافرت ختمول غواړي د یهودو صفات لګ داخلول غواړي او دارنګي د یهود او د نصارا د هندوانو سکانو دا خبر خیخی راغستل غواړي او دا نفرت ختمول غواړي الکه مار او لړم تا او هغه ته چې کوم نه سوي د ګډي سرمن کې پیش کړي خنزیر د ګډي سرمن کې پیش کړي. وزیرانو تاسو د تعلیم وزیران یې کچا پکې پټکې ولې ناغه تامو هم دې پټکی نه دی او شرمېږي. تر تعلیم وزیر د تعلیم د قرآن دی او کڅوک پکې د یورپ نه راغله دی او د کنیډي او یا د اټلی
او یا د امریکا او یا د بل ځای نه باندې موري ته کار څومره کړه زده کې نو ستا تعلیم د صرف د پیسو ګټلو یو چل دی برائے کرم مسلم معاشرہ برائے کرم فکر بچپن د انسانی فکر بچپن دا په غلط مور ولې چې نسل تا یهودی خکې نصرانی وته خکې هندو ورته خکې تاریخ لګ د یهودو ګورا چې د دې سوار لسمې صدۍ پوری یهودو د عالم اسلام سره سوکړو تاریخ لګ د عیسایت ګوري چې عیسایانو سوکړو د مسلمانانو خلاف بیا لګونته تاریخ د هندوانو ګوري چې هندو څومره ظلم کړی دی او د گاونډي ملک کې تر اوسه پورې د هندوانو ظلم وګورئ بیا لږ د هغه کرسچین او د دهریو ظلمونه وګورئ د هغوی په بر اعظمو کې چې کوم ځای کومو حدو کې هغوی آباد دي لږ د چین هغه ظلمونه په چین کې د مسلمانانو سره وګورئ نن لږ تاسو وګورئ تاریخ د سکانو چې سک کم ظلم کړی دی د شاه شهید تاریخ لږ وګورئ اسلامی تاریخ د هغې رشتې وپالئ اسلامی تاریخ د مسلمانه مه ګډوډوئ او یاد ساتئ ومکروا ومکر الله سکولا الله دورانی پیدا کړي او یاد ساتئ تاسو که هر قسمه تدبیرونه جوړوئ نو یاد ساتئ الله به په مسلمانانو کې داسې بچی پیدا کی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ دا د جیم بال دے دا د جیم بال دے مسلمان چې څومره چیړي نو دومره چې ته خوځې نو دومره به سوځې او د جیم بال چې دیوال نه راخلاصې دا د سړي تندي له راخلاصې او د الله نظام دی هغه بچي پیدا کی او داسې به پیدا کی تاریخ د زمانې لږ وګورئ چې کله فرعون لګیا دی او بچي وجل غواړي او بچی وجلی سلا د دې له چې موسی چرته پیدا نشي الله موسی پیدا کړي دریاب ته ورسول کی او دریاب ته وای دا د فرعون کراوړه او فرعون کر راځي او فرعون ته خزه وای دا بتلوې او د فرعون په کور کې بیا چې کم نه لویږي اسلامی سوچ او اسلامی فکر دا بحر لا سائل له دا بے کنارے دریاب دے بے کنارے سمندر دے واللہ کدا ادری گئے یا دا رکاوشی خوبار کیف دیتا من طول محتاجو کاغار سوک دی خو قرآن منگا چلولو سنگے لو تاسو تاو یو دا دا قرآن کریم کی غټ غټ یو څو خبرې دي یو قرآن کریم کې درب توحید دی درب توحید چې ما او تا قرآن ولو نو ماشاءالله قرآن چې راواخلې توحید دی ناشنا توحید دی مثلا اوس په هغې ناچ په هغه لهرونزم نو هغه بیا خبره وکړي خو زه تا ته چل ښیم د تلاوت قرآن د لوستلو د قرآن چې دا په ما حق دی توحید به وګورئ الله مثلا وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وګورئ پیغمبر بوت او پیغمبر د شپې د مسجد حرام نه
مسجد اقصا پوری او د الته نبیا اسمانونو ته او یو شپه کې پیغمبر پاک د تمام اسمانونو معراج د روزي او سیر کوي چرته استدا خیال را وشي چې دا پیغمبر را واخلې او د علم غیب صفت ورلور کې چې دا عالم الغیب دی داسې چرتهونه کې چې دا پیغمبر را واخلې او خدای د خدای توب په خدای کې شریک کې د رب کریم سره نجی چرته داونه کې الله وینا نا غره سبحان آغا الله پاک دی آغا الله دی او د شرک نه پاک دی دا پیغمبر باندې سیرونه کړی دی خدا پیغمبر دا غبره خیدار نه دی آغا الله دی معبود دی دا بنده دی دا څه دی بنده دی آغا الله دی الہ دی دا بنده دی دا سید رب کریم توحید چې دې ته ګوري چې غور سره تلاوت کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دی یو آیات ته ګوري الله چاته وي رب چاته وي عالم څه شی دی رحمان رحیم مالک یوم الدین دا څه شی دی هغه یو ته ګوري او په یو کې غور کې فکر کې هغه یو کې غور او فکر سره سره لګیاي او د الله توحید کې سوچ کې غور کې فکر کې پاره کې لګیاي دا د قرآن حق دی ځکه معنی الله سبحانه خپل توحید زما عزت مندو يهود خورال بعزير ابن الله ايخو الله لرزوي وکته نسوارا رالوي مسيح ابن الله د الله توحید پاتې شو نن د دنیا مشرکین دي هغه ناس دي څوک انبیا د الله برخیدار ګرځي او د خدای توب صفات ورکړي څوک پیران څوک خزه د الله برخیدار ګرځي وي خزر او د هغه سره کوزه ده کوزه ګرځي دا د خپل کوزه وګرځي بیا د نوري کوزه ګرځي خپل کوزه نشي ګرځولې په کوزو باندې د علم غیب دعوی کوي الله او موږ لګیایو قران ولو خو قران موږ د قران په حق ولول استدا حق چې زدي کې لو سوچو چې توحید او پیژنو چې رب زمانه سبحانه زما سترګې د الله را کړی زما غوګونه د مالا زما رب الله را کړی زما دماغ زما د سینا زما لاس زما خپې زما د تمام وجود بیا غ تمام وجود دی یو نطفینا بیا لویو او بیا دومره لوی کا دی حد راورسا او بیا هغه کې هغه قسم انقلابات راولا او مور رحم دل کا پلار مهربان کا زمکا او اسمان مال خدمت کې ولګو او زمکا او اسمان زما خدمت کې ولګیدل نن ز دومره ناشکر چې زه هغه حق د الله چې زدا سر الله تخکته کم یو رب کریم ته په سجده کم نن دا په درگاه کته نن دا په درگاه کته د دین دوانو نندر کې تاویږي نن دا چې ده نو عیسایانو ته محتاج شو نسواراو يهودو ته محتاج شو ز پیدا چا کړم زلوي چا کړم د زمکه او د اسمان نعمتونه مال چارا کړو او نن صدا اغا الله قران باندې دا قران دا وړي ته خلګو ګور قران څنګه دویم قران کریم کې د مؤمنانو صفات دي نو ما او تا قران ولو څنګه ولو مثلا قران زلولم او چې کله قران ولم نو قران کریم وای قد افلح المؤمنون مثلا سوره مومنون چې شروع مثال و ورندا ټک پروت دی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صفات ذکر کی مومنان کامیاب دی قسم خوری رب کریم کامیاب دی سوک دا مومنان سوک دی نو رب کریم ہوئی دای په منس کې عاجزی کوي الله تا منس کې ولاړی او عاجز ولاړی عاجز ایسره اوس چې لږ دا تلاوت کوم چې زه دې تګورم چې صلات څه ته وایي خشوع څه ته وایي نو چې زه په دې پوهېږم چې زما نه رب زما څه غواړي زه مؤمن یم ما کې آیا دا صفت شته او که ما کې دا صفت نشته یو خو زمونږ د خلکو تلاوت دی چې صرف یعلمون او تعلمون یعلمون حق بس دا پیزانو به صرف په حق باندې خلک پوهېدل چې حق دی وي نور به پکې نه پوهېدل دا نه ده زمانه دا غواړي صلات کې به عاجزي کې منس کې خواه لغوی نه به مخ اړوي هی هی تلاوت قرآن کې والذین هم عن اللغو معرضون ته اوس راغی لغو څه ته وایي هر هغه څیز چې تا د الله د یاد نه غافله کوي دې نه به ساړی مخ اړوي اوس هغه څه شی دی کرکټ دی چې تاسو په بین الاقوامي جواري کوئ بین الاقوامي کرکټ هغه د جنکو میچونه دي هغه د جنکو ریسلینګ دی هغه چې دی نو دا تا سره چې په دې لاس کې دا خمسې دا سپېړه دا دی دا چې څنګه ماسخوتن بالغ له چې سر ورسې اب دا سپېړه داسې غوږونو کې دا خراغه دوه خپې ورکړي هغه غوږونو کې بس ناست بس شاهد ورکو او د شاهد اثر وګونو تراواله بس لګي یار څه پکې راځي تاسو په ایمان وای ټول کو پکې ایمان واړه اختا لو یختا الا ماشاءالله خزي اختا جنکی اختا کوړه ده چې ته کوټه چلتا خيږي چې بلستان موسم نه بلستان نو وارامي ته کوي دا لغو نه ضرورت به پورا ک السلام علیکم وعلیکم السلام پورا ک په نور دل ټول د هر څه دین دل تبا ک د مسلمان صفت قرآن قتل ولا دغه وجدا چې حدیث پاک کې راځي ډیر خلک قرآن ولي او قرآن کریم په لعنت نو چې ما او تعالی چې دا هم نه کوي بیا وی زکات به ورکړي چې ما تا زکات پیژنو د زکات نصاب راته چلته معلوم دنیا دومره خلک دي چې د ورکارت زکات خبرې دي خو په هغه ورځو کې چل مل شروع کی کله خزل ورکړي خو دا ستاسو چې ما باندې رانی شي او کله یو بل تبخي هغه د پوخانوس قاتیانو هغه چل جوړ کړی دی چې هغه با قاتیانو یو بل تبخه دی هغه چل جوړ کړی چې زکات نه بشي دارنګ قران کریم وایي د شرمګاه حفاظت وکړي استدلال ولې دي کې غور کوي بیا داغه د جواز ځایونه الله خو چې بس بیبی دا اوس مونږه تاسو وګورو چې موږ د شرمګاه حفاظت وکړو زه مؤمن یم زما د شرمګاه څومره حفاظت دی څومره حفاظت دی آیا زه چرته جنکو بد فعلی کې چرته د الکانو بد فعلی کې چته لګیا خونیم چرته دا سوچ راغلی او بیا د اماناتو بخیال ساتي د لوزونو بخیال ساتي ورسره وای په موسبا مې شکری کوي همیشه به مسکی دانه چې جوبه خان دی دانا چې د سحر موزنه کې پرون د یو ورځ مخکې دلته څه کسان رالل نو ما په دم واچو مخکې مې پیچول یو کال مخکې نو بیا را سره اکه چل شوی دی نو ما ته یې ما سچل سره کې دادا چل کې ما د باتروم دعا درځي وینا ما د باتروم نه چراوځي دعا درځي وینا میمون سکای ویاو الحمدلله ما د سار مسکه وینه د سارا خونو کوما الحمدلله ډېر غټ وی لکه چې دا سلور مزونه دي لکه دا سارا نه اډوز او ویاو الحمدلله د سارا غنو کوما الحمدلله پیغمبر پاک وای دا دوه مزونه په منافق ګران او منافق دا دوه مزونه ګران
یو سهارانه او یو چې کوم دی نو سو مسخوتانه دا دوه ګران دي هغه چې کوم د مسلمان اصل پہچان دی هغه نه کوي او الحمدلله بار کې چې موږ دا ګورو چې قران کریم زموږ نه څه وایي دا حق دی دریم یو شی دی قران کریم کې چې څنګه الله توحید دی دارنګه د مؤمنانو صفات دي نو دې سره سره قران کریم کې دام شتا چې یاره دې کې قران کریم منشور دی قران زمون نظام دی زمون دستور دی بیا په دې لکه چا سوچ کړی دی چې قران کریم په سړی راغلی دی ځای په ځای ما تا تلاوت کوو ان الحكم الا لله قانون بدیو لله الامر په دې لکه مور کوم دی چې آیا زمان نظام دا د قران نظام دی موږ دین اکبر جوړ کړی اکبر بادشاہ اج کلا د شیعاګان ور سره شو نو غرق او تباہ کو تاریخ وګورئ لکون در اسلام منګه اوس دین اکبر جوړو څنګه چنګیز خان خپل یو کتاب جوړ کړو پاره کې ارس اچارو اکبر بادشاہ ولې دا کو چې هغه ځان له نوې شی جوړ کړ چې د سکھ خپې هندو خپې او چې کوم نه مسلمان خپې ولې چې زما بادشاہي ته خلاف اړ شو کرا پالس نو هغه آرامي توپ کړو دا زما استاد چې په کله پټکی په شکل کې مسلط دي نو هغه هم د يهودو غلام يهودي تبام خو نصراني تبام خو او من بجما شاء الله سکتام خو هندو تبام خو او وير تعلیماتو کې نصابونو کې دا خبره داخله کوي دا هغه دین اکبر جوړ او دا صرف او صرف خپل بادشاہي ده چې زما بادشاہي بچي والله چې د فرعون په مرګ بمري پر رب کعبه مې د قسم د نمرود په مرګ بمري او دا یاد ساته چې د الله دین د خپل مفاد د لپاره استعمال کړی دی هغه الله دنیا کې هم ذلیل کړی دی او آخرت کې نظام به یو الله سکھ دې زما په ملک کې پاتې کیږي خو د اسلام نظام ته بغاړه دی هندو دې پاتې کیږي خو د اسلام نظام ته بغاړه دی او چې نګدي ما باندې دا د قران حق دې په ما باندې چې زه قران ولم څنګه به چې مانمو قران زما بارک سره دارنګ قران کریم د توحید بارک سره د نظام په بارک زما رب زما سره زما ورونو د دنیا د لکه سختۍ نن دا موږ زموږ د خواهش خلاف دی خدا تکلیف به موږ برداشت کوو ځکه زما رب ته خوشاله ما تاسو ته وې عمر چې په قران راوغست معمول د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راوا به غست خپل به کسینی سره به راجخ کو او وی به عهد ربي ومنشور ربي زما د رب لوزونه د مون سره پدې کې زما د رب نظام د پدې کې زما د رب قانون د پدې کې نن موږ د قران سره هغه مینه نشته موږ صرف عربو ته وګور کنه دا عرب موږ له پارځه کې دلیل نه دی عرب هر خو دې نه هو دې کې موږ له عرب هغه عرب دلیل نه چې کوم عرب د پیغمبر د مشن تابع غنی هغه ټیم ابو جهل عرب ابو لهب عرب ابن ابي عربي ټول حرامیان عرب نه دا عرب چې دي دا نیم خرشوي دي د قران ادب مدب نه پیژنې دي په کولم به پسمکه باندې لګول او قران ویم پاک قسمه کوي دا سیموم صحیح کړو د قران د پاسه بخپي اړای راړای دا سیموم صحیح کړو چې قران لکه د ډایجست په شان د پتون د لاندې کیږي د پتون د لاندې کیږي ظلم دی د دنیا خراب کښتا لوی تنی د فرعون نو وګدو خلا کدا چې نه کوي علماء کرامو د قران او د حدیث پرانا کې د قران آداب ذکر کړي
قرآن راواخلا پوچت ځای کې دا سینې سره ولګو مینه وکړه تلاوت کوه د قرآن کریم خو تلاوت په هغه نهج چې په کوم نهج باندې قرآن غواړي په دمه دمه سوچ چې دا زما رب زمانه څه غواړي او هغه به څه کېږي هغه به دې کېږي چې مونږ قرآن زده کړو مونږ قرآن له ټایم ورکړو خفه کېږئ مه مونږ سره د انګریزي تعلیم دپاره هر څومره وخت شته بچو له هم او لړو له هم زامنو له هم خپله هم من سره که وقت نشته صرف او صرف د الله تعلیم د الله قرآن چې هغه موږ له کوم رالیږلی د هغې نشته د قرآن حقونه دا په ځان لاګو کول غواړي دا زموږ د رب کتاب دی او دا دنیا چې نن آباده ده نو دا قرآن او د قرآن د دغه یو میشن د وجې آباده که دا نه او توحید نه نو ګوره یاد ساتئ بیا یې څوک نشته اقول قولي هذا